ډېرو محترمو مسلمانانو یو بهترینه پاورفل وظیفه راته ښیم انشاءالله چې په یو ورځ کې به ستاسو حاجت الله جل شانه پوره کوي او تاسو به د هغه قید نه تاسو ته رهایي میلاویږي کوم قید کې چې تاسو بندیوان یې که دا قید چې دی محترمو په جیل کې وي که دا قید په زندګۍ د بدترینو حالاتو کې وي که دا قید د قرضدارۍ وي او که دا قید د محترمو هر رنګه حاجت وي هر رنګه قید وي انشاءالله کورنۍ پریشانی وي هر رنګه پریشانی وي یا نور مسلې وي هغه ټول په ټوله به الله جل شانه ستاسو په دې وظیفې سره ختموي کو هر رنګه په تاسو باندې یعنی په کور کې جنګ جګړې وي یا د باندې قرضونه وي یا د باندې غم وي یا د دعا ستاسو نه قبلیږي یا حاجتونه نه پوره کیږي یا ګناهونه معاف کول وي محترمونه داسې وظیفه ده د حضرت یونس علیه السلام او قرآن مجید کې الله جل شانه ذکر کړی ده محترمو دا چې کوم انسان دا وظیفه کوي د هغه ګناهونه هم الله جل شانه معاف کوي او په بندو تیارو کې په بندو ځایونو کې ورته الله تعالی لارې ښیي لارې ورته ورکوي که څوک په جیل کې وي هغه هم کولی شي که څوک په خپل زندګۍ کې بندیوان وي د زندګۍ حاجات نه پوره کیږي نو دا تسبیح یعنی دا کلمه د هغه د فاره ډیره زیاته بهترینه د هغه د زندګۍ د تیارو لرې کولو دپاره د هغه د ګناهونو معاف کولو دپاره د هغه د پریشانو ختمولو دپاره دا ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده او الله تعالی په خپل قرآن کې ذکر کړې ده نو یونس علیه السلام چې کله د مئی خېټې ته لاړی محترمو نو دغه ازمایش او مصیبت دا الله جل شانه په دې دعا باندې لرې کو دا دعا او دا پریشانو او ازمایشونو ختمولو دپاره دا وظیفه ډیره بهترینه ده لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا چې کوم انسان کوي د هغه ټول یا تیارې چې په زندګۍ کې څومره دي یعنی تیاره یوازې داسې نه ده چې لیټ بس بند دی او تیاره ده نه ستاسو په زندګۍ کې غم دی پریشانی ده ګناهونه دي یا نور قسم حاجات دي دا یو تیاره وي دا تیاره به انشاءالله د توحید په دې کلمه باندې چې دې کې د الله تعالی توحید هم ذکر دی او دې کې الله تعالی د تیارو نه د ویستلو هم لاره ښودلې ده نو دا وظیفه انشاءالله تاسو نن خامخا وکړئ الله تعالی مو حاجات پوره کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ډېرو معزز محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي هغه مسافر دی الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي الله جل شانه د ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي محترمو ګناهونه هر انسان نه کیدی شي په دې زمانه کې موږ د ګناهونو سره مخې لہذا چې کله هم ګناه وشي نو د الله جل شانه دربار لوی دی انشاءالله الله جل شانه معاف کولو والا ذات دی نو د الله تعالی نه خپل دعا او دغه غواړو چې الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي حضرت یونس علیه السلام محترم مسلمانانو خپل قوم ته تبلیغ دپاره راغلی د دعوت دپاره راغلی او د صحیح لارې ښودلو دپاره راغلی خو چې کله قوم خبره ونه منله نو الله جل شانه ته شکایت وکړو الله جل شانه ته وفرمیل چې بس په دوی باندې به 3 ورځو کې هغه الله تعالی د سیړه یو زبردست عذاب راځي محترم مسلمانانو خو دوی ته دا ونه وفرمیل شو چې تاسو دا ځای پرېږدئ نو یونس علیه السلام هغه ځای پرېښود صبر یې ونه کړو لهذا دې کې د الله تعالی حکمت و یونس علیه السلام په یو کښتۍ کې کېناستو نو هغه کښتۍ چې د محترم هغه یو مۍ راغلی او هغه یونس علیه السلام کښتۍ نه ټوپ کړه او مۍ خېټې ته لاړی یونس علیه السلام څه احساس وشو چې په دې خبره باندې الله جل شانه ناراضه دی نو په هغې تیارو کې د مۍ تیاره د اوبو تیاره د معدې تیاره 3 تیارو کې الله تعالی هغوی ته نجات ورکړو دا وظیفه یې شروع کړه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین محترمو دا وظیفه چې کوم انسان شروع کی نو هغه په هر څومره قید کې وي هر څومره سیس کې وي ساینس او ټکنالوژي سیزونه کار نه کوي محترمو لیکن دا وظیفه پیسې کار نه کوي لیکن دا وظیفه په 1000 کیلومترو کې محترمو او په لرو تیارو کې او په لرو پریشانو کې چې تاسو کم گیر یې تاسو له الله تعالی نجات درکړي او دغه تیارې نه الله تعالی بهترین دغه تر وباسي رڼا تر وباسي والله تعالی مشکلات اسانوي د دې وظیفې طریقه کار دا د محترمو دا په استغفار کې هم راځي نو د استغفار
هم ته کولی شئ یعنې او داسې هم ویلی شئ ها. نو تاسو محترمو دا روزانه 1111 مرتبه وایئ ها، 1111 مرتبه 1111 مرتبه چې هر ټایم وایئ، که ماسپښین وایئ، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن چې کوم ټایم تاسو سره فارغه وي هغه ټایم کې دا وظیفه انشاءالله شروع کړئ. او څوک چې په قید کې دي هغه قید دپاره خو ډېره زیاته بهترینه ده ها. مخکې ورځو کې یو زنانه پوښتنه کړې وي خاوند مې په قید کې دی، نو ما هغه له وظایف ورم کړه، خو هغې که دا وظیفه زما اوري ګوري یې، نو هغې ته درخواست دی چې دا وظیفه د خپل خاوند دپاره شروع کړي. انشاءالله یونس علیه السلام الله جل شانه له داسې جیل نه راخلاص کړی و چې هغه جیل په دریاب کې و، هغه د مۍ خېټه وه، تیاره وي او تکالیفو لحاظه دغه جیل چې د دنیا جیل دی، الله تعالی به دې مبارکې وظیفې سره د مبارک آیات سره د قرآن هغه له به انشاءالله زر تر زره به رهایي الله جل شانه هغه ته ورکړي. نور چې څومره مسلمانان دي څه پریشانۍ ورته وي، نو هر سړی د خپلې پریشانۍ سوچ او تصور سره دا وظیفه شروع کړي. که څوک وایي چې ګناهونه معاف شي، نو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وظیفه شروع کړه، انشاءالله ګناهونه به هم الله جل شانه معاف کړي. الله تعالی رحیم ذات دی، کریم دی، او الله تعالی دې زما ستاسو ګناهونه معاف کړي. موږ ته هم دعاګانې کوئ، موږ به تاسو ته دعاګانې کوو. الله تعالی موږ دواړو جانو خوشحالۍ نصیب کړه، د دواړو جانو کامیابۍ. جزاک الله خیر.